بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نننی پودکاسټ سره زه یم کامران علي شاه. په خیبر پښتونخوا کې د تیرې سمودې راسې د موسمیاتي بدلونونو هغه اثرات چې کوم دي هغه په واضحه توګه باندې مخې ته راتلل شروع شوي دي او تیره هفته کې د سوات په شمول بنیر او باجوړ او هزاره ډویژن کې د کلاود برست یعنی آسماني شرق یا د اوبو د شلق له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو هغه ډېر زیات دي. د 350 پورې تنان چې دي په دغه حادثاتو یا پیښو کې خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي. په دغه علاقو کې دی وخت کې د ریلیف اپریشن شروع دی او ریسکي اپریشن د دې نه مخکې شوی دی. د ریلیف چې کوم کارونه دي یا بحالي ده یا دوباره آبادکاري د هغه شروع ده. په دغه ځایونو کې یو خوا د حکومت له طرفه خلک ځي، رضاکار ځي، نو بل خوا زمونږ صحافیان رونه هم دغه علاقو ته ځي او د دغه علاقو حالات معلوموي او هغه حالات د ټولې دنیا ته مخې ته ږدي. نن ما سره په دې پودکاسټ کې صحافي کبیر علي شاه موجود دي، کوم چې بنیر ته تللی و. بنیر کې هغه حالات لیدلی دي او هغه حالات یې د دنیا مخې ته راوړي دي. هغوی سره په دې اړه باندې نن خبرې اترې کوو. ډېره مننه د وخت راکولو. که دا هم راته ووایي چې بنیر کې څه حالات دي اوس په دې وخت کې د ریلیف چې کومې هلې ځلې دي هغه شروع دي، مختلف خلک پکې دغه لي، خو تاسو چې لاړئ نو تاسو څه ولیدل هلته؟ ډېره مننه کامران صاحب چې تاسو موږ خپل پودکاسټ ته راوبللو. زه به د لومړنۍ ورځې نه خبره وکړم. په لومړنۍ ورځ چې کله دا سیلاب رالو د هغې په سبا باندې موږ بنیر ته لاړو. حالات ډېر زیات بدل دي. که موږ دا خبره وکړو، زما په خپل یاداشت کې زه به ووایم چې یاره سیلاب خو موږ ډېر کور کړی دی، خو دغسې سیلاب موږ کله نه دی کتلی چې څنګه په بنیر کې راغلی دی. په دې کې که موږ د حکومتي چارواکو خبرې وکړو، مشینرۍ حوالې سره خبرې وکړو، په هغه ورځ باندې مشینري راغلی وه، خو دومره هیوي مشینري نه وه چې موږ ووایو چې یاره دا لاره به زر صفا شي. هغې نه بعد بیا موږ په درېیمه ورځ باندې لاړو چې په درېیمه ورځ باندې دوباره بنیر ته لاړو. نو لارې هماغه رنګې پرتې وې. موږ خو ویل دغه لارې به صفا شي، خلکو ته به چې کوم تګ راتګ دی هغه به اسان شي، خو چې تر څو پر دغه لارې کلو نه وي نو د هغې رسایي چې کوم متاثره خلک دي هغه ځي ته خلک رسېدی نه شي. که دا هم راته ووایي چې دا حادثات خو راځي صرف په پاکستان کې نه دي بلکې د کلایمیټ چینج یا د موسمیاتي بدلون چې کوم اثرات یا په ټوله دنیا کې دغه کېږي، خو نور ملکونه د هغې دپاره مفید چې کوم پلانینګ دی هغه کوي. آیا تاسو ولیده چې په پاکستان کې یا په دغه زیانمنو سیمو کې دغه پلانینګ یا دغه منصوبه بندي وه؟ نه کامان صاحب، زه تاسو ته خبره وکړم. موږ خو هغه ځینو ته ډېر په مشکله باندې ځان ورسولو چې کومې کورنۍ متاثره شوي دي، چې په کومو کورنیو کې مطلب په یو کورنۍ کې 35 کسانو په هغې کې 3 کسه پاتې شوي دي، په یو کورنۍ کې 24 کسانو په هغې کې 2 کسه پاتې شوي دي. موږ هغه ځینو ته ځان ورسولو، ډېر په مشکله باندې لاړو. د ګاډي لار نه وه، پیادل وختو. د هغه ځای د خلکو وینا دغه وه چې کم حقداره کسان دي هغې ته حق نه میلاویږي. لاندې چې کوم مین بنیر بازار دی چې کوم هغه دوکانونه وران شوي دي هغه ځای پورې خو کسان راشي، که کم امدادي ټیمونه دي هغه هم رورسي، خو چې کم حقداره کسان دي هغې ته هغه حق نه میلاویږي. که هغه د حکومتي چارواکو اړخه نه دي یا که عام کسان دي هغې د خپل اړخه خلکو ته څه ورکوي، که هغه کسان دي. نو در دې دمه موږ ته څه نه دي میلاو شوی. بیا هغې کې موږ چې خبرې ورسره وکړې چې تاسو ته څه پکار دي، مسایل څه دي تاسو ته، نو هغې دغه خبره موږ ته وکړه چې د ټولو لومړنۍ موږ ته د بجلۍ مسله ده. د بجلۍ مسله موږ ځکه یادو، دلته موږ سره په موبایلونو کې چارج نشته دی، هر سړی څوک رابطه کوي، چا سره هم زموږ رابطه نه کېږي، هر سړی هم دغه ګیله کوي چې مطلب دی هم شهید شوي. د ټولو لومړنۍ مسله د هغې دغه وه چې موږ ته بجلي بحال شي. دویمه مسله د هغې ده واشرومونه ده، واشرومونه نشته دی. مطلب که موږ دا خبره وکړو هلکان یا میل هغې خو به لاړ شي څه ناسب وکړي، زنانه به څه کوي، زنانه به چېرته ځي؟ هغې حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه کوي لګیا دی. بیا دې سره سره هغې دغه خبره کوي چې یاره مطلب د باران خو هېڅ پته نه لګي په دغه علاقه کې، اني ټایم باران راتلی شي. مطلب د سیلاب نه بعد هم په موږ باندې باران شوی دی. زموږ د چت نشته دی، موږ به چېرته کې کینو، موږ به چېرته کې سملو؟ سړي دي هغې به ځان له بندوبستو کې چېرته ناچېرته بلل، زنانو سره موږ څوک زنانه موږ چېرته وځو؟
نو صوبایي حکومت هم دا دعوه لري چې موږ دغلته کې په ریلیف سرګرمیانو کې زموږ انتظامیه چې د نو بوخته ده موږ پیسې ریلیز کړي دي، موږ دغه خلکو ته شیلټر ورکو، د خلکو ته خوراک ورکو، د خلکو ته مکمل سهولیات ورکولو کوشش کوو. بله ورځ وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف هم راغلی و، هغه فضایي دوره وکړه د دغه ځایونو. د هغې باوجود تاسو چې کومه خبره کوئ نو دا ډېره تشویشناکه نه ده؟ زه کمال صاحب چې دا کومه خبره تاسو ته کوم که نه، نو دا که موږ د خیبر پښتونخوا الیمین وزیر اعلی خبره وکړو، دا د هغې نه بعد زه تلیم د هغه خبره درته کوم. په کومه ورځ باندې چې پرایم منسټر راغلی دی، زه په هغه ورځ دغه خبره تاسو ته کوم چې پرایم منسټر تللی دی، د هغې نه بعد زه تاسو ته دا تفصیل بیانوم لګیم. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې پرایم منسټر چې کوم دی نو رالو ریلیف دغه یې ورکړه، پیکیجونه یې ورکړه، یا دا تاسو ته دا پته شته دی چې پرایم منسټر په کوم ځای کې ناست و؟ آیا پرایم منسټر هغه علاقو ته تللی دی؟ هغه کورونو ته ورغلی چې کوم کورونه متاثره شوي؟ نه دی تللی. هغه په یو پولیس لاین کې موجود و، هلته خپل پروګرام وکړلو، یو دوه درېو کسانو ته چې کوم دی نو پیسې حواله کې لاړو، خبره ختمه شوه. داسې که موږ د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی الیمین ګنډپور صاحب خبره وکړو، هغه رالو دورې وکړه لاړو. دا دورو خبره نه چې ته راشې، ته عملي کار وښایه. ته به روزانه په خپل سکرین باندې څخې چې یاره ما دا کړي دا مې کړي. خو دغه مشران که وزیر اعظم دی، وزیر اعلی دی، یا وفاقي وزیران دي، صوبایي وزیران دي، نو د دې تګ نه هلته خلکو ته تکلیف هم ډېر زیات دی. دا نه چې هغې راحت او سهولت میلاوي. دغه خبر لازم د هغه ځای د خلکو وینا دغه وه. موږ چې کله انټرویو کوله په هسپتال کې، یو کس موږ ته ویل مقامي سړی و، هغه په خپله هم د اپریشن کې مطلب لګیا و چې یاره زه ریسکیو کم څه کسان. هغې دغه ګیله لرله چې مطلب یو سرکاري سړی به راځي، که هغه اے سی دی، که ډي سی دی، که وزیر اعلی دی، یا داسې بل غټ سړی دی، سیاسي شو یا غیر سیاسي شو، یو به کس راځي او لس به ورسره پروټوکول ګاډي راځي، نو د امبولانس لاره هم بنده کا، یو لار هم نی کوله. هغې به خپل روډه بس شپیلي به راوالي، پر پور به جوړ کړي، او روډ هم بلاک کړي، او روډ خراب هم دی، روډ الریډي بلاک دی، په هغې باندې شګې خاورې دا هر څه پراته دي، روډ الریډي بلاک دی. نو هغې وایي چې موږ کسان ریسکي کړو، نو چې دې راشي موږ ته لاره بنده کړي، نو موږ به په کومه ځو؟ موږ به چېرته ځو؟ خبره خو همدغه ده چې تاسو خبره د وزیر اعظم وکړه، نو ډېرو خلکو همدغه وی چې هغه کومه فضایي دوره وکړه، هغه د ټول نه ښه خبره وه، ځکه چې خلکو ته تکلیف میلو نه شو. خو بله خبره دا ده چې عملي اقدامات په ګراوند باندې څه اقدامات دي، او دا هم راته ووایه چې تاسو څه ولیدل چې هلته د حکومت څومره خلک په ریلیف کې لګیا، د عام سیاسي جماعتونو څومره خلک لګیا، او پاک فوج پکې څومره حده پورې حصه اخیسته د ریلیف او بحالۍ سرګرمیانو کې؟ کامان صاحب لومړنی خو زه د دې خبرې جواب هم تاسو له درکوم. خو لومړنی به زه دا خبرې جواب درکوم چې څنګه تاسو ویل چې دوی پیکیج ورکړو، یا دی ورکړو، یا دی ورکړو. پیکیجونه یې ورکړه، خو د ټي وي د سکرین در حده پورې ورکړه. په هغه ټایم چې څه کسانو بس در هغه حده پورې دوی خپل هغه په سکرین باندې وښیل چې وزیر اعلی رالو، یا وزیر اعظم رالو، یا دغه فلانکې سیاسي کس رالو، بعد دغه یې ورکړه. موږ چې هلته کې کوم جوماتونه وکته، که زه د جماعت اسلامي خبره وکړم، یا جمعیت خبره وکړم، یا دې سره نور چې کوم جماعتونه دي د هغې خبره وکړم، عوامي نشنل پارټۍ خبره وکړم، نو هغې در خپل حده پورې په کروڑ پورې چې کوم د چاندر غونډه کړې ده او تلي دي، هغه چې کوم ځای ته خلک نشي رسېدی، اخرنۍ کلې هلته کانټه کلې هغې ته ویلې کېږي، هغه کانټې کلي ته هغې تلي دي، هغې هر څه رسولي دي. خو زه خبره دغه کوم چې آیا یو عام ورکر هغه کلي ته رسېدی شي، نو حکومتي چارواکي ولې نشي رسېدی؟ ګیله دغه ده. بیا هغې دا وویل، دا انټرویو موجود ده، هغې دا خبره وکړه چې ټوله نااهلي زموږ د حکومت دا ده چې حکومت موږ ته بجلي نشي بحالولی، نو موږ ته بیا بل څوک بحالوي بجلي. هغې وایي چې یاره په دې باندې به ټایم لګي. بېشکه ټایم به لګي، ځکه چې ټولې ستنې راغورځېدلي، دغه راغورځېدلي، خو هغې خو څه خو به وایي که نه، کورونه لاړه. د ټرانسمیشن چې کوم نظام دی هغه درهم برهم دی، او که په داسې صورتحال کې، ځکه چې په دې باندې د پیسکو د طرفه هم خبرې اترې شوي، په داسې صورتحال کې که بجلي بحال کړي شي د نورو نقصاناتو یره ده. خو د دې متبادل نور ډېر ستونزې دي چې هغه کیدی شي. نو آیا حکومت په دغه کې څومره حده پورې کار کړی؟ یاره چې ځکه دا خبره وکړم که نه، نو د حکومت نه خلک متاثره نه دي. حکومت چې کوم دی هلته بلکل په ګراوند باندې ښکاري نه، مطلب خلک خوشحاله نه دي خوشحاله جي. هلته د خلکو وینا دا وه چې مشینري هم مونږ پرایویټ په خپله د کلي چې کوم مشر دی هغه هایر کړې ده، او دوی دعوه دا لرله چې یاره دا پرایویټ مشینري چې کوم دی نو زموږ د خیبر پښتونخوا الیمین ګنډپور چې کوم دی نو هغه کړې ده. نو اوس مونږ د چا ومنو؟
مونږ دا غزي د مقامي خلکو خبرو منو که آیا مونږ د حکومتي چارواکو خبرو منو خو مونږ به د هغه غزي د مقامي خلکو خبره ځکه منو چې مونږ هلته کې لاړو هلته په ګراوند باندې څه شته دی نه کامران صاحب زه تاسو ته یو لنډه خبره دا غزي د یو کورنۍ وکړم د 30 کمرو کور هلته کې هلته اوس چې کم دی نو 2 کمرې نشته دی د 30 کمرو کور هلته کې چې کم دی 2 کمرې اوس نشته دی او د هغه 30 کمرو کور که زه تاسو ته خبره وکړم نو هلته کې یو زلمی او د هغه واده تیارو په دغه ورځو کې هغه د ملیشیا نه راتلو د چا چې واده و نو هغه پسې پلار ایرپورټ ته لاړو او د هغه چې کوم مشر ورور هغه په سکول کې استاد و هغه مطلب د سیلاب نه لږ بره و یو هغه بچ شوی دی یو پلار بچ شوی یو چې د ملیشیا نه راکم راغلی چا چې واده یو دی بچ شوی دی کله چې پلار د پسې ایرپورټ ته لاړو د ایرپورټ نه راتلو واپس چې کله دی بونیر ته رانږدې شوي نو دې ته ټلیفون شوی چېرې سیلاب راغلی او ټولې وړي دي هغې ویلې مونږ ویل که دې مونږ سره ګپ لګیا دی خو چې کله مونږ وکتو رالو نو زموږ په دغه ځای کې هېڅ سم نه پاتې دې سره که زه درته دا خبره وکړم چې دلته چونکې واده نو واده د دې چې کوم فیملیز وو خپل خپلوان وو هغه هم په دې کور کې راغونډ شوي وو نو هغه هم وړي دي دې سره خوا کې یو بل کچه کور و لږ فاصله کې هغه کچه کور نه چې کوم دی نو کسان راوتي دي 2 کسان هلته پتې نور راوتي هغې ویل چې یاره مړه دا پوخ کور دی او دا مضبوط کور دی مونږ به دې ته لاړ شو کیدای شي مونږ بچ شو لکه دا خو کچه کور د هغه کچه کور پاتې شو او پوخ کور چې کوم دی نو هغې یې یوړه نو هغې وایي چې مونږ چا ته وجاړو کورونه زمونږ لاړه بچي ورارګان نسوا نسوي دا زمونږ لاړه که مونږ له حکومتي اعلان وشي د پیسو نو آیا مونږ له کسان واپس راتلی شي نشي راتلی ډېر د خفګان مقام دی کامان صاحب زه به د کم کورنۍ خبره تاسو ته کوم هلته چې تاسو لاړ شئ مونږ مخکې ورځ روانو نو مونږ یو کس پکې دغه وینا وکړه چې یاره زه سعودي نه راغلی یم او زما چې کوم دی نو یو مې ښځه وه او 5 مې بچي وو ټول پکې تللي دي لکه چا ته به سړی جاړي چا ته به فریاد کوي سړی د کم سړي فریاد اوچت کړي او دا خبره وکړي هلته کې اوورال زه تاسو ته خبره وکړم هلته کې تقریبا 25 نه 30 پورې کورونه یو کالوني ټایپ وه اوس په هغې کې یو کور پاتې دی هغه هم نیمګړی دی آبادي خو لاړه هغې وایي چې یاره یو کس سره مې خبرې کولې مې تاسو حکومتي چارواکو نه څه غواړئ څه غوښتنه تاسو په سکرین باندې ووایئ یو مشر راته ویل چې یاره زما خو دا توقعات نشته دی چې مونږ له دې کورونه جوړ کړي خو دا ریکویسټ ورته کومه چې یو تمبو دې راله راکړي چې یو تمبو لاندې زه پاتې شم چې کم از کم دا سر مې په سور شي د باران نه بچ شم بل مشر راته دا خبره کوله چې مخکې ورځ باران رالو چې کوم هغه نور ماشومان پاتې هغوی په جړا شو چې مونږ د دې ځای نه وباسئ مونږ له دې یو داسې ځای راکړي یو داسې ځای دې رالوټه کړي چې مونږ د دې ځای نه وځو هغوی وینو په صدمه کې یو اوس خو خلک ځي راځي بس مونږ هغې کې مصروفه یو دا خلک چې لاړ شي مونږ به چاته کینو مونږ به چېرته جاړو مونږ به چېرته ځو اعلانات خو کېږي خو آیا هغه اعلانات باندې چې کوم دی عمل درآمد کېږي نه کېږي یقینا چې ډېر سخت وخت دی او هغه خلک دا اثر منلی شي په چا چې دا تیریږي په بونیر کې یو ډېره لویه حادثه شوې ده او د آئین د آرټیکل 9 د لاندې حکومت ذمہ دار دی چې خپل عوامو ته تحفظ ورکړي نو که یو خوا وګورو د ریسکیو او ریلیف اپریشن دوران کې هم زیات تر برخه سیاسي سماجي جماعتونو اغشتره د کم نه چې د هغه ځای خلک هم خوشحاله دي او بل خوا که د حکومت کارکردګۍ ته وګورو نو په هغې باندې خلک د عدم اطمینان اظهار کوي خو د سخت وخت تر کومه پورې چې دی تر هغې پورې حکومت له پکار دی چې د دغه خلکو د تحفظ غم وکړي د دغه خلکو د بحالۍ غم وکړي او دغه خلک چې دی ته به تسلي کړي تر بل پروګرام پورې کامران علی شاه له ورکړې اجازت د لوی الله په امان